حضرت کشمیری سے فرمای دا تاسو چې بیت الله ته لاړ شئ او تاسو پښتانه ورته د ابو جهل کور وایي دا کوم بیت الخلاګانې چې دي د دې نه چې داسې دې طرف ته وګورې دې طرف ته نو یو مکتبه غوندې راغلې ده یو کتابخانه ده هغې ته کتابخانه مکة المکرمه ویل کېږي دا کتابخانه د مکې مکرمې بعینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور مبارک دی دا کور مبارک دی د رسول الله صلی الله بیا د حضرت شاه صاحب د زمانې پورې نجدیانو چې کله په دې باندې قبضه نه وکړې نو چې کومه کوټه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شو هغه موجوده وه او حضرت کشمیری سے وایي چې کوم ځای کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شو هم موجود خلک به ورل د لاس مې پراخ کړو د دې لاس ته ناښکلو د وجې نه هغلته داسې یو کنده غوندې جوړه شوې وه وي زه لاړم او لاس مې پراخ کړه برکت لپاره بیا مسلسل ادله د دې لپاره وي مسلسل چې تبرک بآثار الانبیاء و تبرک بآثار الصالحین او اولیاء جائز دي